یونس علیہ السلام چې ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر داغه قوم باندې چې څه وخت کې الله اراده وکړه د عذاب راتلو، نو یونس علیہ السلام ته خدای پاک ویلې چې ته یو طرف ته شه، د قوم د پاره ما فیصله د عذاب وکړه، دوی باندې عذاب راځي او ته یو طرف ته شه. نو یونس علیہ السلام چې هغه ته غرونو ته لاړو، چې غرونو ته لاړو نو د قوم چې څه وخت کې آثار د اسمان ولید، نو پوه شو چې دا د یونس علیہ السلام خبره چې ودا خو رښتیا وه او والله چې عذاب را روان دی. نو ټول قوم را ټول شو او د کلی نه بار یو ډاګې ته ووته او ټول خدای ته سر په سجود شو چې یا الله مونږ ستا د پیغمبر نافرمانی کړې ده، خدای معافي غواړو مونږ معاف کا. راغله عذاب ته نه واپس لاړو، چې عذاب ته واپس لاړو قوم خو الله ته رجوع شو، بس صحیح خلق شو. یونس علیہ السلام چې څه وخت کې راغی هغه دا خیال کړو چې بس قوم د قوم به تباه شوي، چا ورته لاره کې وي چې هغه باندې خو عذاب راغلی او خو هغه عذاب ته واپس لاړو، قوم تباه نه شو. یونس علیہ السلام دغه وخت کې دا خیال وکړ چې که زه اوس دې قوم ته لاړ شم نو زما تکذیب به وکړي، دوی به دا ووایي چې تا مونږ ته دروغ ویلي وو، مونږ باندې خو عذاب رانغی. دغه وخت کې یونس علیہ السلام د الله د حکم انتظار ونه کړ چې اوس ما ته څه حکم کیږي چې داسې لاړ شه او که داسې لاړ شه. نو دی روان شو مخ په دریاب باندې او خیال یې وکړ چې د دې دریاب نه هغه غاړه به لاړ شم او هلته به وخت تېروم. کشتۍ کې چې سور شو کشتۍ روانه شوه چې د دریاب منځ ته ورسېده نو کشتۍ ونښته. چې ونښته اوس نه مخکې ځي او نه رستو ځي، مانګیان دي د کشتۍ چې کوششونه کوي چې اوس څه چلو کو. آواز وشو چې په دې کشتۍ کې د مالک نه څوک باغی را تښتېدلی دی، نو دا کشتۍ به تر هغې نه روانېږي چې تر څو پورې هغه باغي تاسو دې سیند ته نه یې غورځولی. کشتۍ والا اریان دي چې څه چلو کو اوس دې کشتۍ کې خو یو سړی هم داسې نه دی چې هغه د مالک نه باغي وي، د شان و شوکت نه یوم او بیا د پیغمبر خو ډېر لوی مقامي ډېر لوی شان و شوکت وي، په هغې چېرته دا خیال کېدی شو چې دا به د مالک نه باغي، یو ته ګوري بل ته ګوري بل ته ګوري. یونس علیہ السلام ورته وفرمایل چې باغي زه یم، ما وغورځوئ دې دریاب ته نو هله به دا کشتۍ روانېږي کني نه روانېږي. هغې ورته وی چې ستا د شان و شوکت نه دا نه معلومیږي چې ته باغي یې.